إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني ويستخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ردیجه زائنا عاجزی ذکر کئی دی عیسیٰ علیہ السلام عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام فاغبانی قومون غلط شیو او عیسیٰ علیہ السلام لای د خدای توب درجه ورکړی و د الوهیت درجه هغه ول ورکړی و کمخ کی صورت د دې بیان کو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. عیسی علیہ السلام د الوهیت ګمان شوی دا هغه د خلینا الله رب العزت داغه عاجزی ذکر کوي چې عیسی علیہ السلام په خپل وایي چې زه الہ نه یم زه عاجز بنده یم او استاد عبادت داعی دا خبره به الله رب العزت دا چې کوم بیان دی دوه رکو کو دی دا بیان به الله رب العزت او دا خبره به قیامت کې عیسی علیہ السلام سره کوي. ونن موږ ته دنیا کې نقل کړی دا دنیا کې نقل کړی دا نور دا بیان چې دی نو دا به کیږي آخرت کې. والله رب العزت چې کومه خبره در روان وخو کی هغه بالکل یقیني وي دا سي یقیني وي لکه چې شوی وي. میدا سے حالات را روان دي دا عیسی علیہ السلام بندگی کون کی وا قیامت کې ملامت وي نو خدا دا چې نن د عیسی علیہ السلام د بندګۍ نه توبه وباسي د عیسی علیہ السلام د بندګۍ نه او د عبادت نه توبه وباسي او د الله رب العزت بندگان شي. مقصودی خبره چې قیامت کې او تعالی کوي عیسی علیہ السلام ته نابدی دوی مرکو کې ذکر ده
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. دا ولنه رکوع هغه ته تمهید دی، هغه ته تمهید دی او تذکیر بآلاء الله. عیسی علیہ السلام ته الله نعمتونه یادای چې بتاوا نما دادا نعمتونه کړیو. دادا نعمتونه در باندې کړیو، د نعمتونو تقاضا شکریا د منعمی، چې د منعم شکریا ادا شي. الله چې انعاماتو کی نو شکریا دادا چې داغی الله رب العزت، داغی الله رب العزت عبادت یکی आवाज وکړي شي. ځکه انعامات ورکولو کې داغه شریک وي صدر نشتا. کله کله بندا د الله د نعمت در رسول ذریعہ شي، داغه د وجنه د سبب احترام کول شي، واغه د سبب د دایره بدن نه. اصل منعم الله دی، حقیقی احسان کون کې الله دی، حقیقی احسان کون کې الله دی. دا الله رب العزت د انعامات او شکریا دا کول پکار دي، صرف عبادت حق راغ دی. نو عیسی علیہ السلام ته اولا رکوع کې نعمتونه ور یادای، دویمه رکوع کې ورته وای چې د انعامات او تقاضا دا و چې تا زما عبادت کړې او لتا خلقو ته دا وی چې زما عبادت وکړي. دا عیسی علیہ السلام ویل نه دي، خدا د عیسایانو د زورلو لپاره به الله د عیسی علیہ السلام نه تاسو کی. دغه عیسی علیہ السلام به انکار وکي او خپل اصل دعوت په ذکر کی چې ما خدا سبق اورولو چې کوم سبق تارا کړو او کما به چې چاته پلی نه هغه کار دی، هغه کار دی. نو اول آیات کریمه کې د نعمتونو تذکرہ ده چې عیسی علیہ السلام له الله کوم نعمتونه ورکړیو. نورم تذکری دي، دا ټول رکوع کې نعمتونه دي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ فَاو کې چوبوي الله، دا خبره د قیامت ته ځکه موږ معنا د مضارع وکړه استقبال. فاو کې چوبوي الله عیسی زوی د مریم، یاد کا نعمت په بتا باندې او په مور دی، او مې بتا نعمت کړو، مې ستاب مور کړو. ابلا احساناتو خلق داغه نه ذکر کړي. اذ ایتو کا بروح القدس، پاو کې چکلک میکړی ته پاغه روح پاکی زبان نه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باندې استایید شو، استایید شو. روح القدس مولانا سیندی رحم الله ذکر کړي، هغه خزانه ده چې
چې دا غزاینا دا الله د خاصانو بندګانو مددونه کیږي. د عیسی علی السلام د بره دنیا سره تعلق ډیرو او دنیا کې د پلار ټبر نو په باندې باندې د پلار قام مدريږي او عیسی علی السلام پلار نو. عیسی علی السلام ډیر تایید او مدد ته محتاج و. پاکی چکلک مکڑی تا روح پاک جبریل علیہ السلام مانا دا. بل نعمت تو کلم الناس خبری وادی کول خلق سرا پغیق کیو بو خمر کی ما شمال کیوم عیسی علیہ السلام تقریر کړو قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ما شمال کی خیسته بیان کړو او پوخ عمر بڑاوالی کی وہ مکه شان دی بیان کی. فرق به کې نه بډاتوب کې جوه کې او ارسه کې فرق راځي. عیسی علیہ الصلات والسلام بډاتوب او معصومتوب یو شان دي. فلمه دی وکاله پکې زیره او مریم بیبي ته دا بچي به الله بډاتوب ته پاتې کوي دانه چې معصوموالی کې بمري. بل نعمت وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او باو کې چې پویا کړی ته پویا مې در کړه تعالی را د ژوند په نظام. الکتاب مکمل نظام چا قران کریم زګه دا خبره په قیامت کې ده. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او قران بیان کړی والحکمت او اسرار د شریعت مصالح عامل ال درکړل. یو قانون وی او یو روح قانون وی. یو د قانون ظاهری شکل وی او بل د قانون روح او حقیقت وی. والکتاب قانون ته اشاره ده. الکتاب چې ده دا قانون ته اشاره ده او الحکمت هغه روح قانون ته اشاره ده. شاه ولی الله رحمه الله ذکر کړی دی چې حکومت چې بزلونو باندې کوي هغه حکمت کوي. قانون په سر باندې حکومت کوي. لکه په زور باندې سړی له سر ټیټ کا دا قانون دی او چې دا غزړه تا ته ټیټ شي او خبره د لومانی دا حکمت دی. نو د کم قانون حکمت چې مضبوطی داغه انسانی فطرت هغه ومني هغه ته غاړه کیږي او که په زور باندې ته قوم یوې خبرې ته مجبوره کی نو چې نن نه سبب بغاوت کی چې واسه ورسی داغه نه بغاوت کی. یا د حکومت ډېر کمزور شو بغاوت پو کی. د دیو جنا صحابه کرام و چې کوم علاقه فتح کړه نو هغه و فورا د قران تعلیم شروع کاو. دا ردی د پاره چې د دې باندې د حکومت صرف د زور نشي بلکې زړونو ته کوشي. دا خبره زړونو ته کوزه شي. حکمت اغا سلسیزو فیصله ما حکومت چې کوي نو حکمت کوي.
والتوراۃ والانجیل او په تورات باندې او په انجیل. تورات دا وخت قانونو او انجیل هغه باقی مانده مواد استثنائیه او توي په هر آئین او قانون کې داسي وي. قانون او آئین کې داسي وي سمواد استثنائیه وي. انجیل کې مواد استثنائیه دا دوه د قانون کتابونو په خوانو کې زبور مناجاتو الله سره مناجاتو او خبره اترې وي او ذکر او اسکارو دعاګانې. واستخلقوا من الطين عیسی علیہ السلام چې د خدای توب ګمان شوی اره دې خبرو د واجب شوی وا معجزات ذکر کړي چې دا کار د الله ښکار شوی په لاس د عیسی علیہ السلام. نو الله خپل یو صفت او خپل کار په لاس د عیسی علیہ السلام ښکار کړو. دا عیسی علیہ السلام نو کړی دا الله کړی. د دینه با عیسایانو استدلال کو د معجزاتو د عیسی علیہ السلام نه چې عیسی علیہ السلام الہ دی او باور کې چې جوړاو بتا د خټینا پشان د شکل د مارغه به اذن په اجازه زمان د زیروخ تصویر چې دی دا جایز نو چې د زیروخ تصویر هغه جوړ کړی شي. بیا د خټې لرګي او غټي هغه به نډیر ناروا دي ډیر ناروا دي. نو دا الله غل اجازت ورکړو ځکه او سره دي جوړولو سرون بیزنی وایل ها کې چې جوړاو وتا د خټینا شان شکل د مارغه په اجازه زما باندې تا بوکي وو پای کې نشبال وتون کې په اجازه زما جوړول استاکارو تخلقو او تنفخو بوکي وال پاکستاکارو دعا دریم مارغه کول زما کارو فتكون طيرا باذني مارغه کول او لټول ستادغه جوړ کړو نور پای کې روح اچول دا زما کارو. بل معجزه وتبرئ الاكمى والابرص باذني اور غول بتا وړاندو برګیان اجازه زما باندې. اکما پیدایشیړون او ابرص پیدایشی برګه دا درې بیماری دي. ړوندواله برګیتوب او مرګ د دې اوسم ډاکټرانو سره علاج نشته او هغه وخت کې هم د دې علاج نو. د عیسی علی السلام په دور کې د طب ډیره چرچا او ترقی و. اوسم ډیره نسخې د هغه وختي حکیم جالینوس مشهور حکیمو وانا رومي وي ساده هزارات طب جالینوس ثبوت پیش عیسی اقدم افسوس ثبوت ساده هزارات دفتر ساده هزارات طب جالینوس ثبوت فلکونو دو جالینوس نسخه وي او پیش عیسی اقدم افسوس ثبوت. عیسی علیہ السلام د چوپ مخه ته بیکارو دغه عیسی علیہ السلام په چوپ کې د عالم امر زورو او په عالم امر کې چې کمزور دی نو د سالمه دنیا د هغه مقابله نشي کولای.
سالمه دنیا مقابله بیا نشي کوله. دیو جنا چې کم سړی حقيقي تعلق د عالم امر سره راشي بار سره راشي د باطن صحیح تعلق ان د چانه یریږي سالم کائنات او د صفر ښکاری فضل او تخکاری. عیسی علیہ السلام بد دې علاج کاو د لوندو د برګي او د مرګ واستخرج الموتى باذنی کې چرایستل به مړی راستل به تا مړو لرا باذنی بی اجازه زما دا شانتی مړی ته به قوم باذن الله بابا سي زونه به دا مغستی دي چې داغه موتانه قریب ال الموت چې دومره بیمار چې نن او سبا په مرګو عیسی علی السلام به داسې بیماری خکاوله دا الله په اجازه دې اړ یو سره وی باذنی دا ټول الله په اجازه تو د دې نه پس منل پکارو دا په زمن کې ور سره زورنه مور کوي یو بل نعمت هم ذکر کوي. عیسی علیہ السلام دلائل ذکر کړل په کار داوا چې عیسی علیہ السلام منل شوی او په هغه وخت کې 13 انبیاو کې چې امتونه زیات وي او چې ډېر خلکو به ایمان راوړل. قران کریم ایمان راوړل خدار کنار ولټای د عیسی علی السلام د وجلو بندوبستونه جوړاول. والله حفاظت د چاو کو د عیسی علی السلام حفاظت الله کو. نو دا یو نعمت بل شو چې الله ستا حفاظت کو او بنی اسرائیل ته ته هیڅ قسمه تکلیف درونه رساو. وایس کا ففتو بنی اسرائیلان کا هاو کې چې باندې نکړل بنی اسرائیل ستانا ان قتل کا وان اذیت کا چې تعالی تکلیف درو رسي او تا وجني هاو کې چې تا راوړل دیتا صاحب دلیلونه صفا دلیلونه دراوړل دی بیا مونږ منله او الټا وی وایلو دا جادو دی دا وی جادو دی چې دا برګیان خکېدا کوي نو معجزات ته نسبت د سحر کو. وقال الذين كفروا منهم نو یا کسانو چې انکار کړل دینا ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو صاحب. بل نعمت ولا ورکی وایز او هیت الى الاوارین ملګری ملاوی دل دام دا الله یو نعمت وی چې الله رب العزت بنداله د میشن کې مخلص ملګری ورکی چې میشن سره مخلص وی دا سملګری ولا الله رب العزت ورکی. نو عیسی علیہ السلام له الله رب العزت ملګری ورکړل مخلصین ملګری ولا الله رب العزت ورکړل. چا حواریینو عزتمن خلقو سپینیاتی خلقو او د پیغمبر مشن سره وفادارو. نبی علیہ السلام د حواریینو معنا کړی دا حدیث مبارک کې راغلی دی چې حواری دار پیغمبر خاص ملګری وو حواریین وو داغی کار سو د پیغمبر د سنتو اصلاح کول د خلقو اصلاح د پیغمبر په سنتو کول.
وایس اوایتو ال الحواریین باوکی چسړل کې موا چولا اخاص ملګرولا یو سړی دی دا کمال نه غني چې زه مدرسې درالم او زه علم کوما نو غرور او تکبر دی بده نه کوي بلکې او حیتو دا الله وی ما ولا سره کې واچول فیریان نبی علیہ السلام خو الله راغلی دي الله وی صرفنا الیک نفرا من الجن دا مارا واړول په اخلاص باندې درس کوا او په اخلاص کار کوا نو تا خواته ملګری را ماتول او راړول د الله کار دی شاه ولی الله رحمه الله حجت الله کې انقلاب طریقې ذکر کړې دي یو پاغي کې الهام دی نه خپل مطلبي او د الهام یو طریقه ده یو طریقه د الهام چې کمندنو ده چې الله رب العزت زنو کسانو لا زړه کې واچي چې فلان کیږي کې عالم دی او هغه خبره کوي او مفیده ده فائدہ مند ده نو تور شاه غځای کې سبق وایا الله رب العزت ولا زړه کې واچي هغه شاګردانو نبی الله کاروالی او همیشه په دنیا باندې خور شي اگر نبی علیہ السلام وی ان الله اختارنی واختار لی اصحابی الله زخو اخړما نو ماته الهام کوی او زما ملګری زما د پاره الله خو اخړل چې چا کې تړپونه غا الله رب العزت نبی علیہ السلام نه راوستل دا زړه کې اچوللی پاو کې زړه کې مو اچولا اخاص ملګرو لرا چې ایمان راوړی یقینو کوي په پیغمبر په ما باندې او زما پیغمبر هغه ایمان راوړو قالو هغه ویل آمنا یقین کومنګا او ته گواشه چې یقینا مونږ یو تابعدار په دې خبره گواہی وو کې چې مونږ نافرمانی ستانه کوو واشهد باننا مسلمون واخر